د وای فای پاسورډ به څنګه معلومو؟ د دې په باره کې زیاتکر کسان تپوس کوي چې موږ به د وای فای پاسورډ چې دی دا به څنګه معلومو. نو په دې ویډیو کې به داسې طریقه زه تاسو ته ښیم چې د هغې په تور باندې ډېر په اسانه سره چې دی تاسو د وای فای پاسورډ معلومولی شئ. خو د هغې لپاره چې دی دا ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. د دې لپاره به بل اپس ته ضرورت هم نه راځي. خو ستاسو په موبایل کې چې کومه د ګوګل کیمره ده د هغې په تور باندې دا پاسورډ چې دی تاسو معلومولی شئ. خو په کمنټس کې به راته لازم وایئ چې کومو کسانو نه دا طریقه ورتله او کومو له نه ورتله. دا به هغه وای فای پاسورډ معلومیږي چې کوم وای فای ستاسو سره په موبایل کې کنیکټ وي د هغې پاسورډ تاسو معلومولی شئ. اکثر ځینې کسان وایي د پردی وای فای پاسورډ، نو د پردی وای فای پاسورډ چې دی دا نه معلومیږي او د هغې لپاره چې دی سرچ به نه کوئ. زیاتکر کسان د هغې لپاره په یوټیوب او بدې کې سرچ کوي، نو د هغې لپاره هسې سرچ مه کوئ، هغه پاسورډ چې دی نه معلومیږي. دا به د هغه وای فای پاسورډ معلومیږي چې کومه ستاسو سره په موبایل کې کنیکټ وي، ستاسو خپله وای فای او د هغې پاسورډ ستاسو نه یادوي، نو هغه تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی رایستی شئ. نو زه موبایل سکرین ته او طریقې زده کوم چې د وای فای دا پاسورډ څنګه معلومیږي. موبایل سکرین ته رالو، د دې لپاره چې دی تاسو به خپلې وای فای سیټینګ ته چې دی هغې ته به لاړ شئ. لکه اوس ورته موږ د دې ځایږې نه ځو، که تاسو د دې ځایږې نه نه شئ تللی نو تاسو به داسې دغه وکړئ چې سیټینګ ته به لاړ شئ، په هغې کې به خپله وای فای چې ده هغه به کولو کوئ. د دې کوم کیو آر کوډ چې دی دا به دغه کوي. لکه اوس موږ به د خپلې وای فای زور وکړو نو دا کیو آر کوډ چې دی دا یې موږ ته په سکرین راغی، نو دا به تاسو راوړوئ که په هره طریقه یې، خو د خپلې وای فای کوډ چې دی هغه به دغه شانتې راوړوئ. دا کیو آر کوډ چې دی دا به داسې راوړوئ. چې دا یې راوړو نو د دې نه به سکرین شاټ وکاږئ، د دې نه به لکه پټو وکاږئ او بس د دې ځایږې نه به بیا داسې شاته لاړ شئ. د دې ځایږې کار چې دی ستاسو ختم شو، نو تاسو به راشئ د خپل موبایل ته، په دې کې به د ګوګل کیمره وګورئ. زموږ دا چې دی په سکرین باندې ښکارېږي، تاسو به دغه شان د خپل ګوګل کولو کوئ او په هغې کې به دا کیمره تاسو ته ښکارېږي. نو په دې کیمره باندې به دغه شان زور کوئ او دا کیمره چې ده دا به د ځان سره کولو کوئ. چې څنګه یې کولو کړو نو دلته کې به تاسو ته تصویران ښکارېږي، په دې کې به خپل تصویر چې دی هغه به کولو کوئ. کم چې تاسو خپلې وای فای له هغه تصویر ایستلی کیو آر کوډ له هغه به د ځان سره داسې راولئ او د هغې لپاره یې دا ګوټونه چې دي دا به داسې ورو ورو راغونډ کئ او دا به دې کیو آر کوډ له چې دی داسې به یې راولئ. چې څنګه را تاسو دې داسې راولئ دا به د ځانه دا سکین کړي. لکه اوس دا چې دی دا یې سکین کړو، چې سکین یې کړو نو لاندې به تاسو ته راشي جوین نټورک دی چې دی کله دا به داسې لاندې نه داسې راوکاږئ دا سکرین. څنګه یې دا سکرین داسې راویستلو نو لاندې به تاسو ته ستاسو د نټورک نوم به هم راغلی چې د دې وای فای دا نوم دی، ورپسې پسې لیکلی دی پاسورډ. نو زموږ دا پاسورډ چې دی دا هم به د سکرین باندې شو کېږي چې دغه پاسورډ چې دی دا د دې وای فای دی. دغه شانتې نټورک ټیپ دی چې دی دی په کوم ورکړی دی نو دې ځایږې کې چې دی تاسو خپل پاسورډ معلومولی شئ. بس په دې طریقې سره چې تاسو کیو آر کوډ چې دی هغه سکین کوئ نو ستاسو لاندې پاسورډ چې دی دا به شو کېږي. خو څنګه چې مې درته وویل چې د خپلې وای فای پاسورډ چې دی دا معلومیږي، خو د پردی وای فای پاسورډ چې دی دا نه معلومیږي. چې کوم ستاسو سره په موبایل کې کنیکټ وای فای نو د هغې پاسورډ چې دی تاسو معلومولی شئ. کومو کسانو چې دا ویډیو د دغې لپاره کتل چې پردی وای فای پاسورډ، نو پردی وای فای پاسورډ چې دی دا نه معلومیږي.